زه نن تاسو له جاوید افریدي چې د کوم الدین خیل سره مې تعلق دی نن د ادم خیل کوم په ټور راغلی یم. مونږ چې د کوم ادم خیل د الوکې له راوختو نو دغه الوکې نوم و خیو سر بي ورته ویل، خو مو په دا باندې نن ښکلی سر چې جنت په شان هغه د الوکا نو چې ومې کتله بلکل حقیقت خبره رو چې د ملګریو سره زه یوه ویډیو شیر کړم د کوم ادم خیل کلو خیل داسې د ویډیو دغه الوکې نه راوچوه دا کوزه الوکا چې دا شي د کوم ادم خیل الوکادو داسې پې رتو شه مخامخ دا غرونه چې کوم لیده شي مخامخ غار د ورکزۍ جنسې سره د دغه بونډریزو د پوسټ سر چې کوم لیده شي بیا په دغه غره باندې روشه دا ټوله د ادم خیل کوم الوکادو داسې رودرومه وکسه د پوسټ دغله د خبر سارویایي خبر بیا داسې پې باندې چې رتو شي که نه دا پوسټ سر چې کوم دی دا وته د بونډریزو د باټي و د ملدین خیل و د ادم خیل په قوم کې وسره تړلې چې کومه ده د باټي الوکادو چې د کوم ملدین خیل سره تعلق ساتي دا الوکا ډېره ښکلې الوکادو بلکل یو د ټورست الوکادو خو په دا باندې چې کوم دی حکومت دغله هیڅ قسم نظر نه دی کړی روډونه نشته ورته نو د موږ د ایم پي اے صاحب د ایم این اے صاحب هغه نه موږ دا خواستی چې هغه د کوم ادم خیل و خوست کر وسرا چې کومه ټچ الوکادو د باټي د کوم ملدین خیل سره تعلق ساتي ایم این اے صاحب و ایم پی اے صاحب لا پکور دی چې په دا باندې موږ لا ټورستو د پوره یو سہولت جوړ کی روډونه نو موږ به ډېر د دنه خوشحال وو ځکه چې ټورست هغه چې کوم دی ټول خلک زیات زور ټورست چې کوم دی زړه خوشحالونکي خلک دي مینانو خلک دي پیار والا خلک دي نو ایم این اے صاحب پکور دی چې ته په موږ خلکو کې مینا او پیار او محبت راولې ایم این اے صاحب او ایم پی اے صاحب دواړو له چې دغو دوه الوکو باندې زیاته توجه ورکړي و ځکه چې دا په تیرو په الوکا کې چې کوم دي دا الوکې بې روډه شوي دي دغه الوکو له روډ نه راختلی نور ټول الوکو له هم تلی دی خل درومي ټورست هم درومي زه چې کوم دی نن د سر له راختم نو 2 نیمې ګنټې مزال تقریبا مو وکړو خو ښکلي الوکادو خو په پسمانده دو ډېره پسمانده رو ایم این اے صاحب خوست مې رای دی نه چې دغله ته چې کوم دی ډېر توجه وکړو دواړه مې ته توجه وکړو د مقامي خلکو چې کم مشکلات دي هغه هم تاسو لږ هایلایټ کړو نو د مقامي خلکو چې کوم هغه دي هغه تاسو له دغه الوکې چې کوم دی جمیل خون هغه به تاسو له خپل نظریه پیش کی هغه تاسو له وایي چې یاره هغه څه هغه دی پوه شولې جاوید صاحب ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم دا شین اسمان و دا شنه ځمکه دا رب العزت پیدا کړې ده خو ښایست یې ورکړی ده صرف په یوه شي پاته یا چې اکثر په یوه زوی کې او بل وي و چې جها پانی وها زندگی ہے په اردو کې یایي چې تو بوی یہی چازو زندگی خو د اوبو سره سړک هسپتال داسې سکولونه دان ضروري دي دې لوکې له د ټولو نوال د سړک ضرورت ده چې سړک راشي په سړک پورې هر شی راځي دا ملمانه راغلي وو هغو ډېرې لوکې وکتې ډېرو زویونو له لاړ وو خو هغو دا لوکه خوښه کړه هغو وی چې په دا باندې موږ له غوندې ایم این اے صاحب له بیان کړو نو مو ایم این اے صاحب له شفیق صاحب له اقبال صاحب له عمران صاحب له پریزیډنټ څومره چې څومره مشران دي د مو د خبرې جنسې یا د پښتنو لوکو څومره مشران دي برای مهرباني دا وکړي چې د دو خلکو مدد ته وکړي د سړک نه پاتې دي مو اوس 2 نیمې ګنټې مزل صرف وکړلو د روډ نه واخله ته دغه پورې که چیرې دا له ګاډي راغلو نو کیدای شي چې د پاکستان د ډېرو حصو نه خلک لکه څرنګه ګلګیت له د نورو ملکونو له وزوینو له چې داسې د موی لوکې له راشي نو مو هر ملما له ویلکم یایو و هر کلی ویته یایو وسلام و دا د مو بیان ده چې منې صاحب ته د مو سره کومک وکړه په سروکو کې وسلام مننه مهرباني شکریه